په لسو کالو کې چې په ایمان وایي یو سړی د بجلی مسله نشي حل کولی، یو سړی ته له ګیس نشي راوستی، آیا چې لس کاله کې حل نه کړي نو چې را روان الیکشن کې بیا تاسو له راشي نو بیا به یې حل کوي؟ کومو ملګرو چې جمعیت علماء اسلام کې شمولیت وکړو چې دوی وایي تقریبا لږ 40 کسان دي. نازل تاسو وایي موږ جمعیت علماء اسلام کامیابي پړه کې میرادو کې زما خویندو میندو ته مو وایي او بیا تاسو د هغې نتیجه او ریزلټ د الیکشن نه پس ګورئ چې زموږ د خلکو ته او د غریب عوامو ته د هغې ثمرات رارسي او که نه رارسي. چې تاسو د صادقینو د رښتینو خلکو پارټۍ ته راللی او دې کې شمولیت وکړو. مختلف پارټو نه د تحریک انصاف نه د عوامي نیشنل پارټۍ نه او د نورو پارټو نه مستفي شو او په دې حق په دې قافله کې موږ سره روان شو. جمعیت علماء اسلام کامیاب کی انشاءالله تعالی چې دا مسلې به الله تعالی حل کړي او موږ به تاسو له انشاءالله تعالی دا به حل کوو انشاءالله. د ټولو نه اول خو زه هغه ملګرو له هغه مشرانو له مبارکبادي ورکومه کوم چې نن موږ سره په جمعیت علماء اسلام کې شاملیږي شامل شو د حق په دې قافله کې موږ سره روان شو د مختلف پارټو نه د تحریک انصاف نه د عوامي نیشنل پارټۍ نه او د نورو پارټو نه مستفي شو او په دې حق په دې قافله کې موږ سره روان شو. زه وله مبارکبادي ورکوم او دا وله د دې ټول کلي مخکې انشاءالله یقین دهاني وله ورکوم چې تاسو سره به مونږ جمعیت علماء اسلام به تاسو سره په هره سخته نرمه کې کلک ولاړي انشاءالله تعالی. عزتمندو د جمعیت علماء اسلام مقصد صرف دا دی چې دا د الله تعالی ځمکه ده او د الله تعالی نظام پې پکار دی. الحمدلله مونږ الله تعالی ټول مسلمانان پیدا کړي او تاسو کو ګورئ زمانه مخکې مفتی صہیب صاحب نور مشرانو زمونږ علماء کرام تاسو ته مخاطب شو هغوی تاسو پوه کړئ چې الله تعالی په دې ملک شرعي نظام راولي، په دې ملک اسلامی نظام راشي، په دې ملک الله تعالی د قرآن نظام راشي. آیا تاسو ماته دا ووایئ چې د دې ملک زمونږ د ټولو دا مسلې به حل کېږي او که به نه حل کېږي؟ په ایمان یې وایئ. زمونږ مقصد صرف دا دی چې الله تعالی په دې خوره باندې د قرآن او شرعي نظام الله تعالی راولي. زمانه مخکې مولوي صاحب د بجلی خبر وکړه، د ګیس خبر وکړه، بالکل انشاءالله تعالی دا د ستاسو حق دی، دا د ستاسو د کلي حق دی. دا چې ماته کوم ناس بچي مخامخ زمونږ د دې کلي مستقبل دا د دې بچو حق دی او انشاءالله تعالی زه تاسو سره دا وعده کوم دا مشران دلته ولاړ دي الله تعالی د جمعیت علماء اسلام کامیاب کړي انشاءالله تعالی چې دا مسلې به الله تعالی حل کړي او مونږ به تاسو له انشاءالله تعالی دا به حل کوو انشاءالله تعالی. او تاسو خو ګورئ موږ سیاسي خبره نه کوله خو مولوي صاحب چونکې ووایي چې د بجلی او د ګیس نو هسې زه تاسو نه دا تپوس کوم چې په دې علاقه کې او په دې وطن باندې 10 کاله څوک په حکمرانۍ کې پاتې شو؟ څوک پاتې شو؟ پی ټي آی پاتې شوه. 10 کاله مکمل حکومت په دې صوبه باندې شو که نه؟ په وفاق کې 4 کاله حکومت وشو که نه؟ خیر دی زه تاسو نه دا تپوس کوم په دې صوبه باندې کومې پارټۍ 10 کاله حکومت کړی؟ چا کړی دی؟ بل چا واحد دی کړی دی. او په 10 کالو کې چې په ایمان وایي یو سړی د بجلی مسله نشي حل کولی، یو سړی ته له ګیس نشي راوستی، آیا چې 10 کاله کې حل نه کړي نو چې را روان الیکشن کې بیا تاسو له راشي نو بیا به یې حل کوي؟ تاسو موږ سره وعده وکړئ چې انشاءالله تاسو به جمعیت علماء اسلام کامیابوئ او زه تاسو سره دا وعده کوم چې انشاءالله الله تعالی به د ستاسو دا مسایل حل کوي ځکه چې دا ستاسو بنیادي حق دی او دا به راځي دلته. د بجلی چونکې زمونږ د دې علاقې دا مسله ده په نورو کې چې کوم دی هلته کې میټرې لګېدلي دي
دلته کې د میټر نشته او بالکل ماته دا پته ده چې میټر زمونږ دا خلک نه مني، خو د هغې الټرنیټ نورې لارې وي. څنګه چې د سرو په فیډر باندې خلکه کمیټي یې جوړه کړې ده د کلي نه د کور په سر باندې لږې 1500 روپۍ خوشه چې راټوي، لکه خو محکمه ده، وابډه خو یو محکمه ده، یو اداره ده که خو هغوی ته 100 روپۍ جمع کېږي او تاسو یو کمیټي جوړه کړئ. نو زه تاسو سره دا واده کوم یوه کمیټي جوړه کړئ، خپلو کې خبره وکړئ او زه اکسین او ایسي سره د خبره کوم یوه هفته کې درته دننه بجلي چالو کوم انشاءالله تعالی. خو تاسو به دا ذمواري به د ستاسو وي چې تاسو به کمیټي جوړوئ، هلته به اکسین سره یو اګریمنټ کوو او نور کار به انشاءالله الله به کوي، مونږ به تاسو له کوو انشاءالله تعالی. او د ګیس دا فیډرل ډپارټمنټ دی، فیډرل چې څوک فرض که تاسو سره دوکه کوي که نه او هغه صوبایي امیدوار یو ځکه چې زه تاله ګیس راولم نو دا به زم تاسو سره دوکه کوم او هغه به هم تاسو سره دا دوکه کوي. ګیس چې کومه ده دا وفاقي محکمه ده چې کوم MNA منتخب کیږي دا ګیس هغه سره دغې ځکه چې هغه د وفاق نه د هغې فنډ او دا روکایي. خو به هر حال انشاءالله مونږ به تاسو له په هغې کې خپل جدوجهد به کوو، خپل کوشش به کوو او ستاسو چې د ګیس کومه مسله ده انشاءالله د هغې دپاره بھرپور کوشش تاسو له کوو انشاءالله تعالی. دې سره سره نور چې دلته کې ګوره تاسو وګورئ نور علاقو ته وګورئ، وطن او زمونږ دی وطن ته وګورئ، زمونږ ګوره ډېر پاسمانده پاتې شو، ډېر وروستو د نور علاقو نه پاتې شو. تاسو وګورئ دلته کې نه سرکاري یو مدرسه شته. تاسو وګورئ په دې دومره ټایم کې زمونږ په شب قدر کې تاسو ته چې یونیورسټي ښکاري چې زمونږ دا بچي پکې سبق ووایي لکه خدای پاکې مخکې بوځي. یو ټیکنیکل کالج تاسو ته ښکاري یا یو ټیکنیکل کالج سره دا کېږي دا چین چې و که نه چین دا خو د ټولو نه وروستو آزاد شو. بله خبره ده دوی د ټولو نه زیاته ترقي ولې وکړه؟ دوی ټیکنیکل ایجوکیشن عام که دا ټیکنیکل ایجوکیشن مطلب ټیکنیکل کالج کې خلک روزګار زده کوي. نو دلته کې هغه نشته. نو زمونږ دا مسلې د روزګار چې بېروزګاري چې زیاتېږي دا دغه وجه ده چې دلته ټیکنیکل ایجوکیشن مونږ نه یې ورکړی. زمونږ دلته کې دا ماربل انډسټریز دي دا صوبان کې چې دا کومې د ماربلو کارخانه کو دا انډسټریل سټیټ ډیکلیر شي نو زموږ د لیمزو د 25 دهاتو د نیم شپقدر روزګار دې سره روانې دي شي. عزتمندو کو دې باندې موږ کار تاسو انشاءالله مونږ تاسو ته وایو چې تاسو مونږ سره دا واده وکړئ، واده وي چې جمعیت علماء اسلام به کامیابو. دا کارونه مونږ تاسو له انشاءالله کوو او دا هم درته وایم خو ستاسو په توقعاتو باندې برابر نه شو بالکل به ګورئ مونږ تاسو ته نه مخامخ کېږو نه به بیا تاسو له اوټ اخیستوله به تاسو له نه راځو. دا هم تاسو سره ګورئ واده ده او د ټول کلي مخکې درته وایم د میډیا دا کیمرې هم لګېدلي خو د چا په فراد کې د چا په دوکه کې را نه شي. او دا ځل تاسو ووایئ مونږ جمعیت علماء اسلام کامیابي پړه کې مې راده وکړئ، زما خویندو میندو ته مو ووایئ او بیا تاسو د هغې نتیجه او ریزلټ د الیکشن نه پس ګورئ چې زمونږ د خلکو ته او د غریب عوامو ته د هغې ثمرات رارسي او که نه رارسي. صحیح به یې داسې که نه. او انشاءالله زمونږ خو ما خو تاسو ته وایي چې جمعیت علماء اسلام مین مقصد دا دی چې دا د الله تعالی ځمکه ده او د الله تعالی نظام پې د راوستو دپاره جدوجهد کوو د ثواب دپاره انشاءالله. پاسې را سره او دا ځل د اسلام د ابرګ اجنډا بچی لاس کې ونیسئ او د ټولې دنیا ته وښایئ چې یاره د شب قدر د خواجه اوس د 25 دهاتو د دعاوې خلک چې کوم دي دا انشاءالله تعالی جمعیت علماء اسلام او جناب حضرت مولانا صاحب سره ولاړ دي او کلک ولاړ دي او انشاءالله دا څومره پاټې دا څومره خلک چې دي دې له به بھرپور شکست ورکوو. تاسو به ولې انشاءالله شکست ورکوئ. تاسو ډېره مهرباني ده. کومو ملګرو چې جمعیت علماء اسلام کې شمولیت وکړو چې دوی وایي تقریبا لږ 40 کسان دي. الله جل شانه د دغه کسانو نن چې کوم دی د هدایت او د رهنمایۍ او د نجات فیصله کړې ده. دا یو داسې عجیبه کاروان دی چې د دې کوم مشران دي هغه اولیاء الله دي. نو الحمدلله دا د دې مشرانو محنت دی چې نن زمونږ او ستاسو دا غونډه شوې ده او دا تقریبا 40 کورنۍ په جمعیت علماء اسلام کې شرکت کوي. زه اول د خپل مشرانو او بیا د دغه ملګرو د مشرانو سپینګیرو او د همزولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو د صادقینو د رښتینو خلکو پاټۍ ته راغللی او دې کې شمولیت وکړئ.